بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بين للناس ما نزل إليهم حسب ما عن لهم من مصالحهم ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب تذكيرا. ثم بين للناس ثم اپی سیب ثم راضی دا تراخی دا پارا سا دا پارا تراخی کلا زمان کی او کلا رتبہ کی کلا رتبہ کی دا ثم چکم معطوف تے پوئے گے اگر دا معطوفون علیہ نیا زمان کی رستوی آیات رینا رتبہ کی اوچتی یاد رینا الترقی پا بربانی دی پوانش والے پہ اگر قرآن شریف کی چرا دی ثم استوى الى السماء ثم استوى بیا ارادہ وکړه آسمان ته. څه مطلب؟ د ځمکې خلقت زمان کې مخکې او د آسمان خلقت پسې بیا څه شولو رستو شولو. دا تراخی په زمان شو پز اوم دکه آیات ته دکه رستو براشي قاضي سے په کې دنه خبرو کی چې دلته ثم تراخی فی الرتبه د پاره ده. ثم څه مطلب ولکه سوچ نشته ده. زمکه ایسا کړله پیدا کړله ثم استوى زمکه نرستو نه د زمکه نرستو نه اسمان مخ کې ده پوهیږي اسمان خدا ثم چې دلته راوړی دا تراخی په رتبه ته اشاره ده. تراخی څه مطلب؟ د زمکه رتبه دا لاندې ده او د اسمان د خلقت رتبه څه ده اوچته ده. که أأنتم أشد خلقا أم السماء ام السماء تاسو کنا اسمان ګران دی پوهیږئ. لکه قرآن شریف کې راځي فک رقبة او اطعام فی یوم ذی مسغبه دا اعمال دی ټول بیا آخر کې وی ثم کان من الذین آمنوا بیا دا کس مؤمنو نه ایمان لومبه دی زمان کې دا ټول کارونه رستو دي. ولې که دا ټول کارونه ته که ایمان نه نو دا سره قبول نه دي. نو دغلته ثم څه دپاره دی؟ تراخی فی الرتبې دپاره دی. مانه دا واړه واړه کارونه دي او ثم کان من غټ کار ایمان والا هم دی بیا پوه نه شولې. نو حافظ صاحب ثم بین للناس دلته د تراخی څه دپاره دی؟ زمان دپاره یا د رتبې دپاره دی؟ زمان دپاره شي نو څه ته اشاره شوله؟ حافظ صاحب د تنزیل درجه مخکې ده زمانه کې او بیا د تنزیل نه رستو دویم نمبر کې بیان دی. څه دی؟ بیا رستو څه دی؟ بیان دی. لومبې خدای نازل کو او بیا راته بیان کو د رسول الله مبارک په واسطه باندې پوهیږئ. ایا داسې ووایئ چې د تبیین درجه اوچته ده د څه نه؟ تنزیل نه. تنزیل کې زما او ستا مصلحت لا نو بیان سره مصلحت راغی چې مونږ ته بیان شو نو مونږ ته پته ولګېدله خدای دا مراد دی دا مراد دی دا نه پوهېږي. ثم ان علینا بیانه چې راغلی ثم ان نه بیان یا خود الله تعالی مبین دی او بیان کړی دی او یا رسول الله مبارک مبین دی لتبین للناس ما نزل الیهم. نو ثم بین للناس بیا الله تعالی بیان کړی دی خلقو ته یا رسول الله مبارک بیان کړی دی خلقو ته ما هغه څه نزل الیهم چې کم دیتا نازلو کم دیتا نزل معلوم کا الله تعالی نازل کړی دیتا یا نزل الیهم شدیده څه شوی اسمره ورته بیان کو حسب ما حسب یعنی قدر ما دمر قدر دمر مقدار حسب ما یعنی قدر ما دمره عن لهم عن فمانا د زهره سره عن لهم معنا زهره څومره چې د دې د پیدې دپاره ښکاره کېدو پوهېږې ادا من مصالحهم کې من بیان دی د ما عن لهم بیان کې ما موصوله ده که نه او موصول کې دوه ابهامې تاسو ته ما ویلو یو سلې سره ختم شي یو شاته مصداق بیا بیانې هغه ما عن لهم څه شی دی من مصالحهم چې هغه د دې مصلحتونه دي د دې څه دي پوه نه شولې
اے په څومره مقدار کې زما او ستا مصلحت ته او صلاح او خیر د دنیا او د آخرت نه غیرت بیا څه کړی بیان کړي پوه نه شولې او دا د دې مصلحت لحاظ زمون د جمهور او د اهل سنت رائے دا چې د الله تعالی په ځان تفضلا اخو دې ها پوهیږي کم شي کې د عبادت صلاح او خواله نه الله تعالی په ځان هغه مقرر کړی دی لازم کړی دی خدا لزوم او دا وجوب تفضلی دی ها معتدله تاسو ویلي چې رقایت کې هغه وایي اصلح للعبد والله واجب دی ها والله تعالی پوه نه شولې ليتدبروا آياته ليتدبروا وليتذكر أولو الألباب تذكيرا گورا قرآن شریف کے حفظ سے برادی کتاب انزلناه مبارک ليدبروا آیاته وليتذكر أولو الألباب انہیں علتا دلتے سوئے تبارک الذی نزل الفرقان على عبده تبارك مبارك تكيرا ولوها اندازون اكدي ليتدبروا آياته وليتذكر اولو الالباب پو بشوله افي سيبو ليتدبروا تدبر ندي او تدبر ويلكي نظر في عواقب الامور وادبارها دسيس او دکار آخر باندې نظر ساتل انجام باندې پوهیږي به خبره باندې دي ته څه ویلی شي دبر نه دی شاته والي ته ویلی کېږي تدبر معنی آخر ته او شاته ته کتل پوهیږي به خبره نو د تدبر معنی څه ده حفیظ صاحب چې د آیاتونو کې صفر راته دي د آیاتونو کې نو د هغې آخر ته کتل د هغې آخر ته به څنګه ګورې چې د دې تاویل او د دې مطلب څه دی ها د تاویل او مطلب اخر کې که نه پوه نه شولی پې نو مونږ وایو لیتدبروا آیاته دې دپاره چې د الله آیاتونو کې سوچ وکړي او څه وکړي فکر وکړي څه وکړي نو د سوچ او د فکر سره حفیظ صاحب ته به خپل قوت نظری او فکری استعمال کې نو صبر او باسي نظریات پر او باسي اعتقادیات پر او باسي ها بیا وليتذكر اولو الالباب ولیا او دې لپاره چې نصیحت قبول کی خاوندان دسه د عقلون پوهیږي حفیظ صاحب د دې تعلق د عمل سره دی اوسخه د دې تاکہ خدای دې قوتونه پیدا کړی یو قوت نظری فکری دی ها هغه سره به هغه سره به تدبر راشي ها صبر راشي نو قوت علمی ته کمال حاصل شي هغه نظریه او اعتقاد بستا جوړ شي چې هغه خولي پوښلې او د تذکر سره به سره شي نصیحت په قبول کی نصیز با معمول بها کې عمل کې به نو دې سره به عملیات نو قوت عملی به دي شي او دا دوه قوتونه دي ها دوه قوتونه دي یو سره تکمیل ایمان راځي بل سره تکمیل د اسلام راځي یو سره ظاهر بل سره باطن پوښله به خبره باندې یاد لیتدبروا آیاته دا مطلب چې الله تعالی په خپل آیاتونو کې دوه قسمه معانی اخود دي ها دوه قسمه بعضی معانی شرعیه معنی دي پوهیږه به خبره باندې سمانی دي نو هغه کې عقل لره دخل نشته ده پوهیږه به خبره باندې نو لیتدبروا آیاته لیتدبروا او پیسه بعض معانی عقلیه دي سدي عقلیه دي هغه د آیاتونو کې سدي پرتی دي نو آیاتونو کې پرتی دي او استاد ذهن کې پرتی دي ته تعالی خدای عقل درکړي دی کنه نو چې تعالی خدای عقل درکړي دی نو په تذکر او په لیتذکرو کې به اک شی حاضر کې چلګه دا خدل ته مې پروت پوه نه شولې به یاد وکړه نو د دې وجه نه دی د تذکر معنا څه کړي دا تاسو محشی کړي معنا ایقاظ ها څه چې تراویح چې دنه خلاصیس پروت دی کنه نو ته ورته سوچ او فکر شروع کی دا به حاضر کی دا د مخ کې نه څه دی موجود
نه بعضې څیزونه د مخکې نه موجود نه دي هغه ټول په شریعت موقوف دي او بعضې څیزونه دلته پراته دي ها نو د هغې به تذکر وکړي د تذکر معنا څه یو شی یادول یو شی قرآن شریف کې راځي که نه څنګه دی تذکروا فاذا هم مبصرون خدای ورته رایاد شي دغه وخت کې بیا سترګې کار شروع کړي ها تذکروا خدای ورته نو مخکې نه و الله پاک ذهن کې او دغه کې خیال کې خو اوس ته څه شول رایاد شو لکه ګناه ده نه وشو اوس پې پوه شو اپی صاحب لیتدبروا او د لیتذکر تنازع راغلی ده په اولو الالباب کې لیتدبروا وي زما د څه شي پایل شي او لیتذکر وي زما د څه شي فاعل شي که نه دواړه فاعل غواړي که نه د بصریانو مسلک دا و چې فعل ثاني له عمل ورکول څه دي نه لیتذکر له عمل ورکو اولو الالباب د هغه دپاره څه شولو فاعل شو او لیتدبرو کې م اضمار پوهه فاعل دی که نه د تنازع د حل خو دغه درې طریقې دي یا به اظهار کوي یا به حذف کوي یا به اضمار کوي نو فاعل دی نو سم پکې وکړو ولکه تاسو پوه نه شولی تذکیره څه حفیظ صاحب تذکیرا د لیتذکر دپاره مفعول مطلق دی من غیر لفظه ها من غیر ماده هغه ده زال کاف راغي کیم دی دی کیم دی خو صرف هغه صیغه باب تفاعل ده او دا باب پې نه پوهېږي دې دې پورې پوه شولې فکشف قناع الانغلاق فکشف دا فاده تفصیل لپاره دا پی صرف د دې تبیین او د بیانه نور سکی لک تفصیل کې ها فکشف الله تعالی لري کړي دی قناع الانغلاق د بندې دغه پرده او د بندې دغه پړونه ها د سنې لري کړي دی ان آیات د داسې محکمات چې هغه څه دي او هن دک محکم آیاتونه ام الکتاب دا د کتاب الله اصل لها و اخر متشابهات او نور د دین علاوه متشابهات هن هغه چې دي رموز الخطاب هغه د خطاب اسرار او رازونه دي تاویلا من حيث التاویل و تفسیرا من حيث التفسیر ها کشف څه ته ویل کېږي بسم ازاله ما یستر الشیء هغه شی زایل کول چې بل سیدی پټ کړي ها اے ما ته ګوره د د اثر د ټوپه پټ کړي دی کنه نو دې ازاله ته څه ویلی شي کشف کشف راغی کنه ازاله ما هغه شی می لری کو زایل می کو یستر الشیء چې د د اثر په ونه شولې نه دې ته څه ویلی شي کشف او قناع ویل کېږي کسرې سره پس ما یستر به الراس چې سر په پوه شولې او دا د مقنعین لغټ ته ها او انغلاق پس دا انسداد او بندیست وای ها انسداد او محکمات جمع ده محکم ده محکمات د کم شي عبارت چې محکمه ها څه مطلب اپس احتمال بکینی څه بکینی یاد مو کړل خبره ظاهر المعنی او ظاهر المراد معنی هم ظاهری مراد هم سی او احتمالات پکینی ها د احتمالاتنا پوه شولای به خبره باندې نو دته څه ویلی شي دې دې پوری پوه شولای نو ګوره پکشفا الله تعالی لري کړی دا قناع الانغلاق د انغلاق هغه صادر هغه فردا د داسې آیاتونو نه چې کوم څه دي افیسه محکم دي افیسه د آیات محکمات تشبیه ور کړی دا د چا سره د قیمتي سيزونو سره ها د څه نو ذکر د مشبہ چې آیات محکمات دي او مرادم د مشبہ او تشبیه مضمره ده او دا غي سره افیسه بیا پردا او انغلاق سره لازم دی کنه دا یو تشبیه شوله ها تشبیه د آیاتونو ورکړې د چا سره د اشیاء هغه اشیاء چې هغه عمده او قیمتي او د خزانه او د پټوالي سره دی قابل دی ها او دویم افیس
د آیات محکمات تشبیه ورکړي د عرائس او د ناویانو سره خیستو ناویانو سره او د هغې سره بیا قنا او پرده او پړونه ور سره لازم دی هغې چاله ثابت کړي دوه استعارې مکنیې شولې دوه تخیلې شولې په دې یو کې ښه آیات محکمات خو به هر حال مشبه ده خو مشبه به ول سره وباسي لکه قیمتي څیزونه راوباسي نو د هغې سره هم انغلاق او دا څیزونه ور سره لازم دي او که نه عرایس محتجبه هغه ناویانې ښایسته چې هغه په حجاب او په پرده کې هغه مشبه به راوباسي جو بله مکنیه شوله د هغې سره هم قنا ور سره څه دی لازم حفیظ صاحب چې یو آیت محکم شولو نو محکم خو مونږ ووایي چې په هغې کې احتمال د څه نی د تاویل نی نو چې په یو څیز کې د تاویل احتمال نشته ابهام پکې نشته دی نو د هغې د کشف څه معنا ده د کشف خو سبقې څه غواړي څه استتار او څه پټوالی غواړي په معنا کې نو چې مراد واضح ته معنا یې واضحه ده احتمال پکې د سره د تاویلو نو د کشف بیا څه معنا ده نه پوهېږي نو د کشفه دا معنا ده نه چې په دې آیاتونو باندې ړومبې پرده او بیا یې لرې کړې نه کشفه معنا د ابتدا نه دا مکشوف ګرځولي دي ښه لکه تاسو چې وایئ ضیق په ملبیري د کوی دا خوله څه که تنګه که نه څه مطلب ړومبې ارته که بیا تنګه که نه د ابتدا نه یې تنګه روانه که چې تنګ رواني ها نه پوهېږئ پې او دویم جواب حفیظ صاحب دا کو چې محکم کې یو احتمال نشته دی چې هغه احتمال ناشی عن دلیل احتمال پروسه کال مې درته ویلي ها تلوي کې او یو هغه احتمال دی چې هغه غیر عام کې مې دا خبره کړې وه پوهېږئ په خبره باندې خاص کې مې کړې وه که نه حفیظ صاحب دا دیوال راغورځېږي ها ښه نیغ ولاړ دی ته وایې دا راغورځېږي ته به زما تپوس کوې نه ولې راغورځېږي زه وایم چې هغه دی چاود پکې راغلی دی ای راکوږ شوی دی نو دا احتمال دی خو داسې احتمال دی چې دلیل هم شته دی هغه دی لکه ګورئ چاود دی راغورځېږي که پوه شولې یو نفس احتمال هلکه بدې کې راغورځېدو احتمال دی که نه چېرته زلزله به شي چېرته به څه جل وشي خو دلیل ملیل خو نشته اوس خو به کېږي که نه نو څه مطلب محکم کې دا اولنی احتمال نشته دی او دا بل دی نو نه کشفه سره دغه یتیم لرې کړی دی ښه نه پوهېږئ دا بل یتیم څه کړو هن ام الکتاب ام ویلې کېږي څه ته اصل ته څه ته او مور ته ویلې کېږي نو مور ته ټول فروع راغونډي که نه نو د قرآن کریم ټول مضامین محکم آیاتونو ته څه دي و اخر متشابهات بس